څه وکړم بس یو ځل په یو پارک کې کېناستل او خبره یې سره خلاصه کړله هغه له تاسو نه پیسې نه دي غوښتې یوازې ستاسو اجازه یې غوښتې اجازه نشته بې عقلانو مورې تاسو ولې د تل په څېر پټه خوله یې ولې ورته څه نه وایې د کله زما خبره اورېدلې چې اوس یې واورې زویه نو اوس یې وخت راغلی چې موږ د دې خبره وانه اورو مورې زه اسکندر کبیری یم دا غږ چا اورېده ستا د لمسي غږ دی سلیمان زما لمسی راکه چې هر څه غواړې درکوم یې له تا نه پرته چې له هغه نه م هر څه به غواړم راکوي ښاغلی داود ځکه چې تل له تا نه یو شی وغوښتلی شم باید لمسی دې ما سره وي خو که دې بیا کسانو هڅه وکړه چې زموږ پته پیدا کړي بیا به دې لمسی ونه شي لیدی ما هېڅوک تا پسې نه دی لېږلی چې داسې د یالچین بلو ته ووایه چې پالندیه وژلی شي ځکه زه هغه ته اړتیا نه لرم زه به ستا لمسی او پالنځي ته ویسم دا چې چیرته به وي په کوم نامه به وي دا به یوازې او یوازې ما ته معلوموي په دې خبره پوه شې ښاغلی داود دا به ستا لمسي ته هم ما ته او هم تا ته د ژوندي پاتې کېدو او د شراکت یوه لویه تمه وي ته پوه شوې او که نه کاظمه رضا براووس احمقه مامتې ورته به څه نه وایې ګرانې ته موټر کې کېنه راکه ژمنه وکړه نوم دې څه دی وایم موټر کې کې نظر کوه السلام علیکم علیکم السلام په خیر راغلی ښاغلی پولاد علمداره خیر یوسې څنګه یې رئیس ښه وم خو اوس ښه نه یم دې پولیسانو دا بندروالې ما سره کړی دا څه چې پولیس ماما نه پوهېږم ځینې غیر نظامي کسان راغلي او د پېژند پاڼې په ښودلو ننوتي دي پولیسان ولې دلته راځي زه هم په دې پوه نه شوم پولاده زویه نه پوهېږم یو څوک چې لاسونه او پښې تړلي څنګه تښتېدلی ما د هغه لاسونه او پښې وتړل او تا ته مې تسلیم کړ دوی باندې مې نه وسپارلی یعنې چې دوی هم زما له امله مړه شوي دوی نه پوهېدل چې اکان څومره خطرناکه دی دوی خو پوهېدل عبدالحیا خو اکان شپون نه و چې دوی ساتلي وای کله چې ته ورسره لوبې کوې نو پایله خو به یم دا وي ګورې که نه وروره څو شېبې مخکې مې وویل ښه مې کړي چې نه مې دی وژلی اوس ښه بهانه په لاس درغله عبدالحیا هغه خبره دې سره اړیکه نه لري دا لعنتي هاکان لکه پیشو وساوې لري خو زه به یې سر له تنې نه ورته پرېږدم هغه وخت به بیا څو تنه وژل کېږي ها رئیسه که نه غواړي چې څوک مړ شي نو په ډاکخونه کې دې اوسي عبدالله دلته هېڅوک موږ لپاره کار نه کوي د فابریکې څښتنان نه یو او نه دا کومه فابریکه ده موږ چې په څه باور لرو د هماغې لپاره جنګېږو او په جنګ نو تابعیان انسان مري د دې لپاره چې جګړه مخته وړو نو بې پروا هم واوسو ته هم په دې ښه پوهېږې چې دا غلطه ده او څوک چې اوس دلته پراته دي دوی ټول انسانان دي دوی هم خپل ژوند درلوده رئیسه که دوی انسانان دي زه څه یم دا ومنه چې ګناه دې خپله د عبدالحیا و هاکان ته دې خپله چټي بې ځایه درښوولی و ته دې خپله ګناه ومنه نور موږ پورې اړه لري هلکه
زه هیڅ ګناه نه لرم ټوله ګناه خپله د دوی ده دا بېوزله خو له خپلو ګناهونو سره لاړه خانه اوس یې کورنۍ ته څنګه ورشم ورته یې د مرګ زیری ورکړم هغوی څنګه په کمیر کې ګیر شول ووایه چې هغه توغندي څنګه د هغوی لاس ته ورغلل ناظمه که دې بیا خپل ورمېږ کته کې نو همدا ورمېږ به دې د خپو لاندې درته وغورځوم پوه شوې که چېرته دا توغندی د پولاد علمدار لاس ته لوېدلی دی او هغه د داود تا ته روغلو له بندر څخه نیولی هغه وخت زه څه وکړم ته راته وایه ناظمه نو د دې توغندي تاوان به څوک ورکوي هر څوک چې تاسو وایي ښاغلیه دواړه باید تاوان ورکوي ناظمه دواړه باید ورکوي تا ته روغلو ته زنګ ووهه چې همدا اوس راشي هلا ونیسه ته هلک کوم خپل نه لري نه رئیسه پام دې وي چې ونه لوېږي هلا نو زه نه وځه هلا نو زر کوه دا یې ولې دلته راوړي زر کوه نو چېرته مو وړی وای دفتر ته خو یې نشو وړی دا خبره نو څه معنا لري ماماتي سمه ده رئیسه موږ ته یوه نښه وښیه چې بیولو دا توغندي دی توغندي دا کوم راکټ نه دی وروره کته یې کوکه په موټر کې دی وي لږ درانده دي آلفرد ته زنګ ووهه چې راشي عبدالحیا عبدالحی بله ما سره ځي چیرته رئیسه چې لاړو بیا به پوه شي اورهانه حقان چیرته دی له عبدالحی نه زه پوښتنه کوم او که ته پوښتنه کوې پرېږده پر موضوع وپوښتي بې ځایه خبرې مه کوه نوزاته اوس له عبدالحی نه پوښتنه پرېږده ان د حقا نوم اخیستل درته خطرناکه دي ماماتي تا دا کار تنظیم که آلفرد ته وایه چې یو مناسب ځای پیدا کړي
هغوی د یو لوی عملیاتو پلان لري. سمه ده رئیسه، زه په دې فکر کې یم کاکان اسکندر ته ورشي نو هغه به یې ژوندی پرېږدي رئیسه. اسکندر کبیر چیرته دی؟ دا نه یوسئ، زه هم درځم. داود راغی که څنګه نازمه؟ دومره زر راغلی؟ نه ښاغلیه، حاکان ځان خلاص کړی او راغلی. څنګه یې ځان خلاص کړی؟ نه پوهېږم ښاغلیه، مخ او سر یې په وینو ککړ دی. ډاډه یم چې خبرې یې ونه اخیستي. که وایي چې کار خلاص کوم. ما مخکې هم درته ویلی و چې زما نفر هېڅ کله چا سره نشي بندي کېدی. څوک چې د داسې خلکو له لاسه ځان راخلاص کړي هغه هېڅ کله هم نه وژل کېږي ناظم جانه، بلکې باید د هغه تنده یې ښکل شي. آرام اوسه حاکم جان، آرام اوسه. کوم چا زموږ راپور ورکړی؟ چېرته چې تللی یم هلته پولاد علمدار و. مهمه نه ده حاکم جانه، موږ خپل هدف ته ورسېدو. کره جدان به زموږ په امر کار کوي او ته هم روغ رمټ را ورسېدې. څنګه راغلې حاکم جانه؟ زه یې شکنجه کړم خو خبرې مې ونه کړې. که پوښتنې رانه کوې نو تر سهاره پورې صبر وکړه. او یو بې تجربې کس زما په سر و او زما لاس یې په رسۍ وتاړه. وروره تا باندې څه شوي؟ ته خوښی که نه؟ ها؟
ښاغلیه ډاکټر مو راغوښتی اوس به راشي خو د ډاکټر تر راتلو په هاکان خپله سترګه د لاسه ورکړي نو تر هغې باید زه خپله یو کار وکړم ښاغلی زه له تاسو نه یو شی غواړم چا چې له ما سره داسې کړي غواړم هغوی هم همداسې حالات کې وګورم هغه هم په دواړو سترګو ښاغلیه وبه یې ګورې حاکان جانه وبه یې ګورې که دې په دواړو ونه لیده نو په یوې خو به یې خامخا وګورې رئیس هغوی هم دلته دي راغلی جواد په کور کې نشته خو جواد لپاره نه یو راغلی که وخت لري غواړم چې له تاسو سره خبرې وکړم ولې نه مهرباني وکړئ مهرباني وروره کوم څه درته راوړم وږی او که تږی وروره نه خورې ژوندی اوسې خانو نوم دې څه شی دی سلطانه وروره په جواد خو به څه نه شوي هغه په دې نړۍ کې نشته وروره پرته له جواد نه به زه څه وکړم ما په نړۍ کې یوازې جواد درلوده پرته له هغه زه څه وکړم مونږ خو در سره یو خور اوس مونږ ستا کورنۍ یو تل به له تا سره اوسو
لري او څنګه موږ پوه سو چې موږ د قدر په شپه کې موږ شتون لرو؟ بعضې علامې د دې شپې دپاره ښودل شوي دي ولې په کلي توګه باندې دغه شپه مجهوله ګرځېدلې ده. پیشلمۍ سهار 2 بجې. د امریکا ولسمشر نن لندن ته موخه د خوځښت جګ باور یو خاین دی باید پرې باور وکړو. که د امریکا ولسمشر د سولې په ځنګل کې په قتل رسېد نو بیا تاسو د نړیوال جنګ پسې یاست. ما ته د بیرته تګ لاره شتون نه لري. هدف د رسېدو په حال کې ویې ولئ. راتګ څلورم فصل ډیر ژر له لمر څخه. پرمز د جنازې تیاری ونیسئ. همدا چې جنازه خلاصه شي سلطانه دفتر ته راولئ په کار مې ده. یا یې باید وطن ته ولیږو یا دې دلته اوسي. سمه ده رئیسه. عبدالحیا په ژوند کې دې له چا سره مینه کړې؟ نه رئیسه، یوازې د دې لپاره چې داسې یو ورځ ونه ګورم. که په دې پوه شم چې زما له لاسه د یو چا سره داسې کیږي نو ځان به ووژنم. ما تل غوښتل چې تاسو سره یو ډول سوله وکړم خو تاسې هیڅ کلام خپل رضایت نه دی ښودلی ښاغلی داود. اخا نو زه څنګه تاسو سره سوله وکړم؟ هغه هم په داسې یو حالت کې. هغه خو زما او ستا د شراکت لومړۍ ستنه ده ښاغلیه. تاسو هیڅ غم مه کوئ. هغه په یو ډېر خوندي ځای کې دی او له خیره سره روغ او رمټ دی. تاسو پوه شوئ؟ خو بیا لمسی مې ماته وسپاره. بیا چې هر څه غواړې زه حاضر یم. زه ستاسې د لمسي د بیرته سپارلو لپاره در سره سوله نه کوم بلکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره. آن ستا د کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره. آن خپله ستاسې د ژوندي پاتې کېدو خبره کوم ښاغلی داوده. که زما د لمسي د ژوند خبره نه وای بیا به مې په خپلو لاسو همالته وژلی وی اسکندره. تر اوسه نه پوهېږې چې چا سره ځان وهې او له چا سره خبرې کوې. ته پوهېږې؟ یعنې تاسې غواړئ چې ما ته اختر راکړئ؟ دا به منئ ښاغلی داود چې ما ته خو مو وخوړه او ستاسې په څېر هر قدرت چې ما ته وخوري بیا هیڅ کله هم دا وار په لاس نه راځي چې له ما سره ځان برابر کړي. ښه نو اوس راته ووایه چې زما ملاتړ کوې او که نه کوې؟ ووایه څه غواړې؟ پولاد علمدار ستا له شخصي بندره زما ټول توغندي نیولي دي. هغه ټول بیرته ماته وسپاره.
نازمه تا ته یو مشوره درکوم له دې ځای نه هېڅکله هم لرې نه شي او که په ځای کې مې ولیدلې نو بیا راسان دې په دې سر ولم او که مې ته دلته ونه لیدلې بیا هغه اسکندر کبیر درته بیا ولم خو بد او ځای مې معلوم دی څلېرویشت ساعت هم دلته یم خو که زه ستا په ځای وای مخکې له دې نه چې چاته ګواښ وکړم خپله وسله به مې امنیتي کسانو ته نه وای ورکړې ته پوه شوې او که نه بېلوته د پولاد کسان ته زنګ ووهه ووایه چې له رئیس سره خبرې کوم ورته وایم چې دفتر ته دې راشي نه موږ خپله ورځو د یو سرتیري د ژوند او مینې کیسه دښمنان له منځه وړو باید هغه ووژل شي پوه شوې د خپل هیواد د دښمنانو د له منځه وړلو په لور ټول ثبوتونه په دې کې دي له خیانت او توطئې سره یې مخ کېدل سعید او شورا د سریال پیل چهارشنبه د چنګاښ 11 د شپې 9 بجې له لمر څخه د روژې مبارکه میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت له روان نسیم څخه هم زیات و د هرې میرمنې د خاوند د خوشحالۍ تر شا راز خوندور خواړه دي دلته موږ تاسو میرمنو ته د خوندورو خوړو د چمتو کولو راز درښیو اوس د دې وخت دی چې له مزهداره خوراکونو څخه یو ځای خوند واخلئ راز راز پخلی هر جمعه مازدیګر 15 بجې او 10 دقیقې له لمر څخه له ارکوزیا رادیو څخه د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړې خپرونې ګام په ګام له روژې سره تعلیم القرآن رښتینې کیسې رښتینی مومن او روژه ماتی د روژې مبارکه میاشت له اراکوزیا سره هدف د رسېدو په حال کې ویې ویل راتګ څلورم فصل ډیر ژر له لمر څخه د دې کار امر درته چا درکړی و تاسو ته د ویلو لپاره څه نه لرم څه مې چې کړي څرګند دي دا ووایه چې اسکندر کبیر له کومه پیژنې خو زه هغه ته ډېر درناوی لرم د دې جنایت امر هغه درکړی و ګوره رئیس صاحب تاسو په رښتیا غلطي کوئ که یو ځل تاسو د دې په جرم ونیول شئ نو بیا ځان هیڅ نشئ خلاصولی غلی شه ته زموږ په اړه نه بلکې د ځان په اړه فکر وکړه فکر کول د هغه چا کار دی چې خپله کوم احساس نه لري ما چې هر کار کړی په فکر او حواسو سره او په پوره ډاډ سره مې کړی دی
الپیره ته څه وایي؟ هر څه ښکاره دي رئیسه چې دا د اسکندر کسان دي. ان تر دې واضح ښکاري چې له نږدېو کسانو نه دي. د امنیت کسانو ته ووایه چې راشي او دا له دې ځایه یوسي تر څو چې څه نه وي ویلي. الپیره زه خو فکر نه کوم چې داسې کوم څه ووایي چې زموږ په درد وخوري. لالا کوم اجازه وي غواړم چې الدرانو ته لومړنی نظریاتي درس ورکړم. خانو ته ورته څه ووایه رئیس صاحب چاته نه؟ غواړم د بېوزلو او ضعیفو ژوند ورته تشریح کړم او ورته یوه هیله ورکړم. ته به تل همداسې کم عقل یې. که په لومړۍ ورځ ورته د غریبانو خبرې وکړې ستا مور ته به کنځلې وکړي. بې تربیه. لومړی باید ماور وپېژنې یعنې د اتلانو ژوند د لارښودانو ژوند تر څو هغوی ستا امرونه ومني. ډېره مننه لالا. ما غوښتل درس ورکړم خو خپله مې درس زده کړه. مورو کېدل اسانه خبره نه ده. زما خبره په غور سره واوره. خو کېدای شي چې د مې ورځ همداسې نامتو لارښود شې چتن جانه. آفرین. سلام. 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 مهرباني وکړئ ملګرو. ته مهرباني وکړه رئیس چاته نه. ګرانو ملګرو پوهېږئ چې دلته زموږ تاریخ جوړیږي او تاسو ټول به د داسې یوې ورځې شاهدان یئ. خو زه نه غواړم چې تاسو یوازې شاهدان واوسئ بلکې غواړم چې خپله تاریخ جوړ کړئ. پوهېږئ تاریخ څنګه جوړیږي؟ ملګرو په تاریخ کې د ځینو کسانو نومونه په زرینو کرښو باندې جوړیږي خو زموږ او تاسو تاریخ باید په پاکو وینو ولیکل شي او باید قسم وخورو چې دې وضعیت ته به په خپلو وینو او د ځان په قیمت باندې بدلون ورکوو. دا دعوا به ستاسو له وینې او هر بل څه سره چې درته ډېر ګران دي باید تاسو ته ډېر ارزښت ولري او ارزښت ناکوي. او له دې نه وروسته د رهبرۍ مقام ته درناوی ولرئ او زه د رهبرۍ د مقام لخوا ستاسو د رئیس په توګه یم. پوه شوئ؟ هدف د رسېدو په حال وی ولې راتګ څلورم فصل ډیر ژر له لمر څخه. روژه د برکت او فضیلت میاشت. نن سهار څه علایم لري او څنګه موږ پوه سو چې موږ د قدر په شپه کې موږ شتون لرو؟ بعضې علامې د دې شپې دپاره ښودل شوي دي ولې په کلي توګه باندې دغه شپه مجهوله ګرځېدلې ده. پیشلمی سهار 2 بجې. دوه مین او زړه بایلونکي یو ځای په یو ناشوني تړاو کې چې نایرنګ او غچې منځته راوړی. په دې لوبه کې څوک ګټونکی دی؟ مدهوبالا یوه مینا یو لیوانتوب. هره شپه 8 بجې او 10 دقیقې له لمر څخه. د یو سرتیري د ژوند او مینې کیسه. دښمنان له منځه وړو. باید هغه ووژل شي. پوه شوې؟ د خپل هیواد د دښمنانو د له منځه وړلو په لور. ټول ثبوتونه په دې کې دي. له خیانت او توطئې سره یې مخ کېدل.
سعید او شورا د سریال پیل چهارشنبه د چنګاښ 11 د شپې 9 بجې له لمر څخه. اوس د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 843553 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. تا ګرانه جکشه مهرباني هیله او د همدا چې رئیس امر وکړ زر له خپل ځای نه پاڅېږه او ووایه چې امر وکړئ. په رښتیا داسې ده چې باید تاسو ته مخکې ویل شوی چې خپل رئیس سره څنګه چلند وکړئ. همداسې نه رئیس صاحب چاته نه لاله ما څو ځلې ورته وویلې. خبره مې اوږده وه څنګه چې یو کار درته زر ځلې وایم نو ته یې باید دوی ته زر ځلې ووایې. په سترګو لاله ملګریا له دې نه وروسته به ته د یلدر په نوم یادوم پوه شوې. هر څه چې ستاسو خوښوي رئیس صاحب. چتن ستا رئیس دی، ستا د کارونو مسؤل به وي، ستا هر کار ته به پام کوي او کله تا نه کوم بد خبر راوړ یعنې که چیرې د کوم بې ځایه کار وکړو ویدې که څنګه رئیس صاحب لومړی ځل ده چې له کوره بیل شوی یم. څنګه بیل شوی؟ له غرور سره، په بېوزلۍ، ډېر خفه او که په ویاړ؟ دا ټول د چا د لاسه دي پوهېږي؟ ستاسو له امله. زما له امله نه، ځکه چې کاپیټالستو بروژوا روزلی، خو زه دې یو ځای ته لیږم چې انقلابي درنه جوړ کړي تر څو سرښندنه دې زده وي او وطن سره مینه ولرې. چتو ملګری مو یلدر به نن خپل انقلابي فعالیتونه پیلوي. 1 کیلو هیروین تیار کا. ته ډاډه یې لاله؟ دلیل مو وایه که نه، که غواړې چې ساده درنه پرېږم بې ادبه. په دواړو سترګو لاله. مهرباني خانو زما شریک چیرته دی؟ اوس به راشي. خیرات خو به وي، خپل ملګري سره خو به نه وي. څه دې ویل؟ د زړه سره لکه چې ورځپاڼې نه ګورې څنګه او ورځپاڼو خبرونه نه تعقیبوي. موږ ورځپاڼه نه لرو چې ویل بلو. اسکندر په دې توغندیو څه کوي؟ دا نو ستا کار دی چې پوه شې الپیرا. سمه ده، زه به څېړنې وکړم. الپیرا ډېر پام به کوې چې دا توغندي دغه لعنتي اسکندر لاس ته ور نه شي. موږ خپل تشکیلات تصفیه کړي دي، تاسو راحته اوسئ، اړتیا نشته اندېښنه وکړئ. زموږ منځ کې خاین پاتې نه دی، موږ ارامه یو. راځه چې ځو کاظمه. د لمسي له امله دې خفه شو، خو د خفګان نه پرته بل کار هم نشم کولی. کولی شي؟ لکه څنګه؟ تا د هغه لیوني ځینې توغندي نیولي، هغه ما د لمسي په وژلو ډاروي پوله ده. د دې لپاره راغلی یم چې هغه توغندي بیرته هغه ته وسپارئ. په خیر راغلی، خو دا غوښتنه دې نه منم. فکر مې کوو چې زما خبر به نه ردوي.
خبره ستا د ردولو نه ده ښاغلیه، خو که هغه توغندي د اسکندر لاس ته ورغلل، نه پوهېږم چې څومره بېګناه انسانان به پرې ووژني. د دې له امله نه کیږي. خو په دې باندې پوه شه چې اسکندر ته دا توغندي ورنکې، هغه به نور له بل ځایه راوغړي. ښه نو ډېر ښه، بیا به ورشو او بیا به یې ونیسو. پولاده هغه سړی به جګړه پیل کړي. هغه ماته ستونزه نه جوړوي. هر څنګه چې وي زما ته ورکوم، خو غواړم چې ته له ما سره اوسې. پولاده هیله کوم زما لپاره دا کار وکړه. ښاغلی داوده، زه توغندي نه درکوم. د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 842553 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل پیشلمه وکړئ ځکه په پیشلمي کې برکت دی. ښاغلیه همدا اوس باید یو بل وګورو. ته ډاډه یې چې کومه پېښه به نه کېږي؟ په دې نړۍ کې هېڅ تن په ډاډه سترګه مه ګوره. هغه هم باید د روزي اباته سره یو ځای ښخ شي. روزي وتښته! زه تاسو ته څه کولی شم؟ زه غواړم له دې ځایه لاړه شم. ما ته 1 میلیون یورو راکړه. د مافیا دښمنان له شنبې تر پنجشنبې د شپې 9 بجې له لمر څخه. یو ولس یوه لوبډله زموږ هیواد هدف د رسېدو په حال کې. ویې ولئ. راتګ 4 فصل ډیر ژر له لمر څخه. لا ارکوزیا رادیو څخه د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړې خپرونې ګام په ګام له روژې سره تعلیم القرآن، رښتینې کیسې، رښتینی مومن او روژه ماتی. د روژې مبارکه میاشت له ارکوزیا سره. خیرات خو به وي د زړه سره. څه شوي؟ بیا خو به د شراکت لپاره نه راغلی. له بندر نه ځینې شیان ورک شوي د زړه سره. فکر مې وکړ چې دلته به یې پیدا کړم. تا خو ویل چې په شراکت کې دوکه نه وي. سمه ده خو بې خبره. نیول خو پکې شته د زړه سره، په خواشینۍ سره. بالاخره یو څو دانې توغندي دي.
د دې لپاره خپل شراکت مه خرابوه او زما مغزه مه خرابوه. ښه نو ووایه چې هغه توغندي دي چېرته لیږلي دي. یانې څه لوی تاتار اغلو د سودانو توغندیو لپاره دلته راغلی. تاسو خو خپله د وسلو تجاران وای. د لیدو پیله دی د زړه ساره. ولې نه هر وخت چې وغواړې د زړه ساره. ماما تی وروره ته افشا شوی؟ څنګه مې افشا کړل عبدالحیا؟ آل پر راغی او ورته مو تسلیم که. نه وروره ته په ورځپاڼه کې افشا شوی. د څه شي ورځپاڼه؟ رئیس له یوې جلۍ سره مې خواړه خوړل چې یو ورځپاڼې والا مې عکس واخیسته. ګوره بیا یې خپور که. عبدالحیا څه لیکلي ول؟ هغه جلۍ څوک ده ماماتي؟ ته نه پېژنې رئیسه. هغه ورځپاڼه چیرته ده؟ له ورحان سره په کوټه کې. څه شوي دي؟ زه څه پوهېږم رئیسه. بېلوت راته وویل ما ورځپاڼه نه ده لیدلې. دا چې محکمې ته حاضر نشوې ښه کار مو ونه که. زه کومه محکمه نه پېژنم او هېڅ به ورته حاضر نه شم او د هر ډول محکمې حکم هم نه منم چې زما په اړه پرېکړه وکړي. زه یوازې یوه محکمه پېژنم چې هغه د آخرت محکمه ده. په هغه محکمه کې خو به ټول محکمه کېږو، خو پوهېږې چې زه د دې نړۍ محکمه درته ښیم. که تاسو بیا محکمې ته حاضر نه شئ بیا نو تاسو په زور بیایو. موږ د دې نړۍ ټول خطرونه په ځان منو او ورنه نه وېرېږو او د دې کارو اجرونه به په آخرت کې ووینو. ستاسو خپل زړه تاسو تللی شئ. مدیر صاحب تاسو باندې مو زړه سوځېږي. د دوزخ د دروازې پیره کول اسانه کار نه دی.